أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدقت يا رب العالمين. مخکې د هغه خلکو تذکره تېره شوه چې د قیامت نه انکار وکړه. اوس الله رب العزت په دې آیاتونو مبارکو کې فرمایي وایي دا وجه څه ده؟ بلکې وجه دا ده کله بلکې انکار نه و پکار چې چا د آخرت نه انکار کړی بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت ساتئ د دنیا سره. عاجله هغه څیز ته ویلی شي چې د پایي په شان په تیزۍ سره تېرېږي. نو تاسو د هغه څیز سره محبت ساتئ چې هغه ډېر په تیزۍ سره ختمېدونکي دي او تېرېدونکي دي چې هغه دنیا ده. وتذرون الآخرة او آخرت هم هېر کړی دی. وکاکا سوچ وکړه، ځان ته سوچ وکړه، د دنیا سره محبت ساتي او آخرت ته هېر کړی دی. دا څوک وایي؟ الله رب العزت فرمایي. څوک وایي؟ الله رب العزت فرمایي. نو داسې مه کوه. الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله کلا بلکې د آخرت نه انکار نو پکار. بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت ساتئ د هغه تیز تېرېدونکي سره یعنې د دنیا سره. وتذرون وتنکرون او انکار کوي الآخرة د آخرت. وتذرون الآخرة او پرېږدئ مو د آخرت لره. وجوه اوس د قیامت د ورځې خدای پاک تذکره کوي چې د قیامت د ورځ به څنګه وي. چا درته خبره وکړه چې په فلانکي ریټ په امتحان وي او وزیر اعلی به ورته نتیجه به وي، وزیر اعلی به راځي او فلانکي به راځي او ستا نه به پکې تپوسونه کېږي او دا نو اوس الله رب العزت فرمایي چې دغه ورځ به څنګه وي. د هغې کې درته د یو خاصې واقعې تذکره کوي. نو الله وایي وجوه یومئذ ناظره مخونه به وي په دغه ورځ باندې تروتازه. په دغه ورځ باندې به بعضې مخونه وي تروتازه به وي، تک سپین به وي، پړکېدونکي به وي. الله رب العزت دې پکې موږ راولي. د قیامت په ورځ باندې به بعضې مخونه تروتازه وي، پړکېدونکي به وي، هېڅ اثر به پرې د غم نه وي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هېڅ غمجن به نه وي، هېڅ یره به پرې نه وي. الله دې موږ دغه خلکو کې راولي. الله وایي دا کوم چې تروتازه مخونه وي الی ربها ناظره دی به خپل رب ته کتونکي وي. چا ته به کتونکي وي؟ خپل الله ته به کتونکي وي. د چا به دیدار کوونکي یا د الله رب العزت. الله دې موږ ته رانصیب کړي. اوس هغه زوادیان راټینګوي کاکا تاسو چې زواد وایئ تاسو وایئ وی کاکا تاسو چې زواد وایئ نو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. نو څه شي دې جوړ شو؟ یو ځای دې زواد وي، بل ځای دې زواد وي، معنا خو د داسې دواړو ګډه وډه شوه. وجوه یومئذ ناظرة نو چې دلته زواد وي نو هلته دې مخدنه ماتېږي. په بل ځای کې زواد ووایه هلته به وایي ولا الضالین. لکه خدای ته ورسېږي. په بعضې ځایونو کې خو معنا نه بدلېږي، ټیک ته مونځ پرې نه باسېږي، خو بعضې ځایونو کې معنا بدلېږي. د دې وجې وجوه یومئذ ګوره یو ځای کې زواد دی نو څه معنا ورکوي؟ وجوه یومئذ مخونه به وي په دغه ورځ باندې، بعضې مخونه به وي په دغه ورځ باندې ناظره تروتازه. ټیک ده چې میلان یې قرا وي چې زواد طرف ته ډېر دی، خدای خو دا مطلب نه دی چې د دې زواد جوړ که ځان ته پکې خط راشامل الى ربها اوس ازوا باندې ته وګوره الى ربها د خپل رب جانب ته ناظره کتونکي به وي. خپل رب ته به څه ویه؟ کتونکي به وي. نو بس خلکو اسانه ده که رضوي الله رضوي الله ټیک ته معنی نه بدلېږي. یا د پښتو رضي الله دې خپل جوړ کړی خو خبره داسې ده چې مناسب نه دي چې دې دې عوامو ته اساني پیدا کړم. هغه په معنی نه پوهېږي، هغه په معنا نه پوهېږي، هغه به بیا دې ځای کې سوال وایي او د قرآن نه دې غوړ غټ کړ سوال وباسه دې وسه دې بس. نو د قرآن حق دی که
دې وجه استاد محترم رحمه الله بسخت نیمه کا کولا بالکل گنجائش کې ووجوه او قومنا بعض مهنا یوم ایدن پدغ ورځ باندې باسرتون خړ پړوي ځنې مهنا به خړ پړوي دا سوخه تر تعذبی خدای ته وګرځون کې وی د خدای دیدار کوونکې وی الله دې پکې مونږ راوړي او وجوه او بعض مهنا یوم ایدن پدغ ورځ باندې باسرتون خړ پړوي یا بل معنی وکا سپیره بوي سببیا سپیره بوي الله نو ساتي الله تظن فيعلم بسبب قوي ان يفعل چې تیزی به کولی شي د دیو سره چې سختی به کولی شي د دیو سره ان يفعل چې کولی به شي بیا د دیو سره فاقرا د اغملام اتور ولا کار یعنی دې ته معلومه وي چې ولاد لماتی ممکنه دا په مفهوم باندې سره چې فاقران د خپل باندې مطلب دا دی د انسان په خپل کې چې د ملت ډیر ماچی نو دا ټول نظام در هم برابر دا هر رئیسی ته د دې نقصان ورسي هر یو سیستم دا دې د خپل نقصان ورسي نو تک شان په دغه داسې بویا نقصان ملو شي د عذاب سره چې د ملت د ډیر بویا تاسون مطلب ګمان کوي ان يفعل چې سختی وکوي شي د به د سره فاقرا د الله ماتولو کلا الله وی هرگز دا سندا اذا باغ وقت بلغت التراقيا چورسی کی دا روح چي صدا دې دا موږ رسول حکم وي مړې ورته ګړګړو ورته وي چې سهار امانت اخلي نو الله وی هرگز دا سندا چې دا روح کړه دې ګړګړو ته ورورسي دې مړې ته دې ورورسي اے وقیلا چوي بشي سو بچوي وي اچھا ورسو کوئی نو ګور الله چې دلته مجهول څنګه ذکر کړی دا وقیلا مجهول دی طلبه علماء ویلي چې معلومه کړه ذکر شي نو فاعل معلوم چې چا والي هغه معلوم وقیلا دلته مجهول ذکر دی فاعل معلوم دی چې هغه وسو کوئی نو اصل چې چې سړی څنګه دا ډول څنګه دا اوس استاد دی راوړل سورۃ یاسین ورته وایي ټول مرمون دي کړه دا ټیم د سورۃ یاسین راځي ډاکټر راولې درته شاو نو بس یو چې کیو زنانه دی بیا په هغه هغه نه لسته سره نو چې یو چې ورکی بل چې حدیث کې راځي چې پهلوان دی ورته وصیت نه کړي نو دا دي چې وای یو سړی دا وای ته خدا سے دمارو وي چې داس مانا باندې په شان دی وځو ابرودیاو کنه دا خیال نو چې داس مانا کټه او چتا کړو په یو وخت باندې چې دا حدیث کې راځي چې دا کوم سړی دی وای او د پجوان دي د وصیت نه کړی دی دا پرشته راځي د سینې د پاسه د سکون سي چې ته داسې دا څنګه چې دی وي داسې په دې سینې وي مضبوطه نو دا کومه د چاوي چې زور د سړي دا افغان په کومه تابع به بنیاد وباس او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی وای د جاهلیت د رسمونو نه یو رسم دا دی چې هغه بدا دا نوحي وکړي دا کوم چې شیعاګان دا نوحه دا وایي چې د سکینه او بلانکې زموږ په علاقه کې خلک لګي بدنامي وایي او یو څو بل څه لګي دا د جاهلیت د رسمونو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله ورته یو بیبي صرف معمولی الفاظ شروع کړل دا الفاظ دومره خدای ته نه پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل عزت شمار په دې بیبي ته وی عزت شمار بیا ورته هغه مینت شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دغه نه مو واسه دا نه وړاندې چې قیامت کې زه په داسې حالت کې پاتم چې تاسو باندې کار کړئ او ما خپل نمبر چې دا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ورته دا یو مونږ چې ما خپل نمبر نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړي دې مریض دي چې بیا د ګټه دانی ته روز راغلی بیا په کې وخت راټولې او روز دیږي واپس کلا هرگز دا سندا اذا په هغه وخت کې بلغت التراقيا چې ورسیږي څه شي دا روح چې دې ګړګړو دا یا چې دې مسدا مره دا حکم دا وقیل نو وایي من راق وقیل چې ورشي چې وایي من راق سوق دې دم اچون کې دم بدن سره د لاډر میرا کارکې نه داخله چې باندې غاړو کې داسې تارونه مالونه ځوړان دي دا د تبدا دی او د لاس د جوړې د بلانکی بابا تار دی او سبزای شرکیات په صفای
ټانکي را دم کړی دی بس ټانکي دم کړی دی دم کړی مانه تر راغلی دا حدیثو کې کزې دا مونږ کولی ده بعضې وخت چېرته جواز راشي هغه هم سخت صورت کې شدید ضرورت راشي هسې مې سدا بنګړي اچول او دا یو دا د ایمان رسول دی الله دې وساتي او حدیثو کې تر مانه راغلی ده او جهنم کې وسول بیا د سپینو نه علاوه د سړي دپاره دا ویتلې دا اوس باندې دی کې د سره ګورما دا کړۍ مړۍ د هېڅ شي ګنجایش نشته د دې تشبیه د جهنمیانو سره حدیثو کې صریح عمل ده بیا د ښځو دپاره د هغې دپاره سره سپین وغیره د هغې دپاره هم دغه د اوسپنې څیزونه د هغې د عمل راغلي وقیلا او چې کله دا مړی ته سار ورسي نو وقیلا او چغې شي من څوک دی راق بچ کوونکي څوک دی بچ کوونکي بله معنا څه شوه څوک دی بچ کوونکي نو هلکه کوم ځای کې چې قرآن کې داسې د حسرت موقع راځي نو هلته سکته راځي نو وقیلا من سکته دا بس لږ شاندلې شه یا بس هغه جټکه شانتي وسه دغه که او بس بیا ډارې کړه وقیلا من راق وقیل او چلی بشی من راک سوک دی بچ کونکی وزونا او یقین راغلی دا دی محتبر بنهان دا چا وزونا او یقین راغلی دا چا دا کس چی اغتا مرگ را حاضر شوی دی اوز یقین راغلی انہو الفراق چی یقینا دا بدایه وقت راغلی دا زنا تحبون العادلہ دا کم سی سره چی محبت ساتو دا غین دا بدایه وقت راغلی چی انسان باندې زنقدر ہو لگی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرشتی ہوئی دی دلتا دی نور خلق دا پتا نہیں واغی مخصوصی باکی دا فرشتی ہوئی دی نو کچھتا نیک عمل ہے نو دا دلی زین دا سی اول لگا لگا نارا چاویش بیا رو زیادی کی دی ورسر دی دی آگی پا تماشی دا دی چی دا رو رسی دا روح اموالی دی با آغا نعمتونو دا جنت آغا منظر ورطا خودرشی مختلف آئی کی روح بی دی کوئی دش او کچھتا دیل عذاب مستحق وی اللہ نے وساتي نو بیا ورته एकदम په داسې هیبتي شکل سره راځي چې هغې او حدیث کې راځي وي که چېرته دغه ګناهګار د نور عذاب ورنه کړي چې صرف دغه شکل دا فرشته دا ورته کافي ده بس دومره هیبت شکل کې ده الله دې وساتي نو وظننا یقین راشي د دې چا د چې مرګ حاضر شوي انه الفراق چې یقینا دې جدا کېدونکي د دې دنیا نه والتفت الساق بالساق او راتاو شي بنډې د بنډې نه نو بیا څه وایي خپې وایي راوایي چې کله ساتي نو دا خپې داسې وایي راوایي نو الله وایي دا بنډې د بنډې نه راتاو شي یا دا خپې دا متصق شي د خپو سره د دې الحاق شي د یو بل سره دا خپې د یو بل سره بس داسې ورغلي راوړي یا یو څه بس بس خپې داسې یو بل ته داسې پاتې الله رب عزت هغې دغه والتفت الساق بالساق او راتاو بشي دا بنډې د بنډې نه الى ربک ستا رب خپل ته یومئذ په دغه ورځ باندې المساق چلیدل دي رب طرف ته وتلي په دغه ورځ باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما تا فقد قامت قیامت چې کوم کس مړ شو نو په ده باندې قیامت قایم شه ده سره چې دی نو به یې که جنتي وي جنت او که دوزخي وي دوزخ په چا به قایمېږي کروڑو د یرغونه کاله به تېرېږي یا به لږ تېرېږي یا به ډېر خو په ده قیامت قایم شي الله د سختۍ نه بچي نو الله فرمایي اوس د ده سره به چې دومره سختي کېږي دا به ولې کېږي نو فلا صدقا زکا چې د تصدیق نه کوو نو دلته ورته الرسول راوباسه فلا صدق الرسول دا زکا چې د صداقت نه کوو منلی نه پیغمبر لره څوک یې نه منه پیغمبر یې نه منه یا بل راوباسه فلا صدق القرآن دا زکا چې د تصدیق نه کوو د قرآن ولا صلی او مونځ یې نه کوو یا ولا صلی او د سړیتوب کار یې نه کوو ولکن کذب لیکن د دروغ ګڼو وتولا واعرض ویراد کو د دین نه به مخړو او دروغ به ګڼو الله فرمایي ثم ذهب ثم كان ذهب بیا دیو چې روان بشي اله خپل خاندان طرف ته خپل کور طرف ته یتمتع یتبختر ویمشي
نو داسې کار مې وکړ دا بالفعل د یو کار د واقعي تذکره ده. د کافرانو ته چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د دین خبره کوله نو دوی به داسې پاسې د یو کس په مجلس کې واسه ورته وایي ستا پرې خبرو زموږ دماغ کار ستا پرې خبرو زموږ دماغ کار نه کوي، موږ پرې نه پوهېږو او ډېر په غرور باندې به روان شو، په فخر سره یې کور ته راکړه. لکه نن سبا چې چا د دین خبر وکړي یاره په دې مې دماغ ته دې نه پوهېږي. موږ بیا د زنانه مقصد دی چې ورته دین خبر وکړي چې دا په ګناه وي په دې باندې موږ نه پوهېږو. اگر کوم ډېر وي خو بسه د کروڑونو روپو په جایداد پوهېږي، په پیسو پوهېږي، څوک درنه کچ پوله نه شي وانې په هغې پوهېږي. د پلار نیکه زړې دښمنۍ چې منه دي هغه درته یاد دي په هغې په کنځلو چې یو کتاب هم هغه کنځلې نه رالي په هغې پوهېږي خو صرف په دین نه پوهېږي. نه دا زموږ کمې دي، الله ربالعزت یې پوهې رانیسي. سوچ پکار په خدای یې وکړه داسې نه دي ویل پکار ته د یو ما داسې ته وي چې قرآن ته په صحیح نیت اخلاص سره کښېني د سر نه مې درته ویلي د زمانې سره یې لګوه دا تبعات ته خبرې ښکاري چې بهی دا خو اوس موږ کوو زموږ خلک یې کوي چې په دې مې دماغ کار نه کوي دا خو به هغه مشرکان کوو. ستا به خپله ذهن خلاص شي خو چې قرآن ته کښېني الله دې توفیق راکړي. دې وزیر خان خپل هم ځان د دې خبرونه بچ ساتو، مشورو کې څوک وایي نو په صحیح طریقه به یې ووایو. الله دې ته توفیق راکړي. د دې وجې الله فرمایي بیا به دې لاړ شي ثم ذهبا بیا به دې لاړو الی اهل کور خپل طرف ته یتمتعا په فخر سره اولا لکه نو الله وایي افسوس دې لکه ستا دپاره فاولا بیا افسوس دې ستا دپاره ثم اولا بیا افسوس دې لکه ستا دپاره فاولا بس بیا افسوس دې ستا دپاره دا یوه معنی شوه. اولا هلاکت دې لکه تا لره فاولا بس هلاکت دې ثم اولا بیا هلاکت دې لکه تا لره فاولا بس بیا هلاکت دې تا لره نو چې الله وایي چې ستا دپاره هلاکت دې افسوس دې نو بیا به دې څه د دې وجې دې مستحق به ځان نه ګرځو. الله هم دې نه بچي. یا الله فرمایي ایحسب الانسان وایي که موږ دا سختۍ نه راولو مرګ نه راولو د ایمان خبره نه کوو نو موږ څه به دا انسان دا ګمان کوي چې بس موږ داسې پرېږده چې څه کوو هغه کوو. الله پخپله وایي انسان دا ګمان کوي چې بس موږ څه کوو هغه کوو. قرآن مې خبرې زیات بنده نه کوي. الله وایي ایحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان ان یترکا چې دې پرېښودلی شي سدى محمد بلا حساب بغیر د حسابه دې داسې داسې پرېښودلی شي. الله وایي نه الله وایي الم یکو ولې نه وي تو نطفة یوه نطفه من مني د مني یمنا چې اچولی شي د مور په رحم کې. دا خو د مور په رحم کې نه وه، دا خو د چا د هغه یو ځایتوب وشو د هغې نه راروان نه شو خدای پاک دغه ځای ته ورسوله د هغې نه چې دې نو ځای ونیسه استقرار یې ورته بیا هغه ضایع نه شوه بیا د هغې نه ټوټه د وینې شو داسې ځه اخره کې ماشوم شو پوره او بیا را پیدا شو بیا د هغه پرورش شو دا بیا دې راغټ شو نو داسې په اسانه خو دې نه دي پیدا شوي. دا خو زما حکمت و چې الله ربالعزت سمه فکري ده د وحي فکري ده او دننه چې پکې کوم ماشوم تیارېږي نو هغه ماشوم چې ډوډۍ شته په هغه کې ویښته شته په هغه کې خو ګوره دا به د وحي په فکره کې تیارېږي او د مور ته څه تکلیف ظاهرا هغه تکلیف چې هغې د وجې انسان داسې چې د هغې هغه طاقت نشي لرلی دا دغه ورته تکلیف ورته نه میلاوېږي. تکلیف ورته ظاهرا میلاو شي هغه تکلیف نه چې دا یې وس نه او چې چا له الله وس ورنکړي هغه بیا به ماشوم وفات شي. نو د دې وجې خدای پاک وایي چې ته دې ته سوچ وکړه مني انسان دې داسې دی. نو الم یکو آیا نو دا انسان آیا نوی تو نو دوی نطفة یوه نطفه من مني د منۍ نه یمنا یصب الی الرحم چې اچولی شي په رحم کې ثم کان علقة بیا وګرځېده دا ټوټه فخلقه نو فصوره الله انسانا فصوره الله انسانا بیا الله دې انسان پیدا کړو دې په ایمان ووایي دننه تیارېږي. نو که دا چرته الله هم دو ساتي الله هم دو ساتي هر کس په ګناه کې اخته دی. دا چرته ځناور پیدا شو پیشو پیدا شو بل څه پیدا شو بل څه دې څه کولی شي د دغه الله هېڅ هم نه شي کولی. نو کاکا بیا ته ولې پکې خفه کېږي چې زما لور پیدا شوه بیا ولې خفه کېږي چې زما بچي ورپړخ کېږي
زما زامن صرف کیږي دنیا نه وجنه کیږي نه چې په کوم حالت کې خدای ساتي په دې وایا الحمدلله سوایا الحمدلله که بچی درکړي دي هم د زامن درکړي وي خدایا ستا شکر دې ډېر خلکو دي الکان نشتا تا مال راکړي دي الحمدلله خدای پاک جنګي درکړي دي خدای پاک ډېر خلک دي په بدن روغ دي زنانه روغ دي روغ راپټي دي منډې تړلې والي میډیکل بس دا دعاګان بس کړل خدا جنګي اولاد دې ورکړي وایا الحمدلله سوایا الحمدلله دعا خدای درکړي دي ډېر درکړي کمه درکړي دي خدایا خوشبختی دا انسان دې سبا تلې د نزناور دې نه پیدا شرمېدل وو په جهان باندې تباشر وو خدای پاکا رحم دې را باندې کړی انسانان دې را کړی سوایا الحمدلله اے اولاد دې نشتا صبر وکا صبر وکا صبر وکا خدای تعالی سوچت کړي خدایا ډېر خلک دې اولاد پیدا شوی گمراه شوی دي دا غي د وجه جهنم ته تللی دا غي د وجه دنیا تباہ شوی د درد سره آخرت کې چې دې څه زینو په آخرت په حساب تباہ شوی خدایا خوش وچی اسلام دې را نصیب کړی الحمدلله خدایا صبر وکم آخرت کې به را د نتیجه راکې خدایا پاک صبر وکم آخرت کې به را د مرتبه راکې سبو کې په هر حالت د خدای پاک څخه کوا شکر ادا کوا ټول وای الحمدلله په هر حالت د خدای څخه کوا شکر ادا کوا ولم يكن قدم من مني يمنى ثم كان علقة فخلق یا پیدا وګرځول د غیر یو ټوکلا فخلقانو پیدا کړه فسوا پس برابر کړه اعضاء دې فخلق انسانا فسوا اعضاء نو اعضاء ولا برابر کړه انسان دې ګوره چې الله ورته ګوره داسې دی یو انسان شپږ دې پیدا شي یو انسان د سره لاس دی یو انسان دې څه کوي والله ولا اعضاء برابر شکر واسه الله فرمای فجعل بیا یوګتول منو ددنا الزوجین جوړي الذکر د سرو والانثى او دا زنانو اکا کوم د انسان دی بیا راغړ شي بیا د لوادو کې مرګا وی بالغ شم دا مونږ د 33 شو بالغ شم وې دی بالغ شرا شو والله وادو کا چې د لوادو کې بیا سوچي بیا دا باوران پیدا شي په سلسله روانه تر کومې چې الله باندې سو واړي الله رب العزت واړي فجعل منه الزوجين الذكر والانثى بس پیدا کی د دې نشي بیا دوا جوړي ناری نو زنانا الیس ذالک آیا ندی الله رب العزت آیا ندی پدی باندې الله رب العزت قادر الان پدی خبر باندې الیس ذالک آیا ندی پدی قادر قدرت والا الان پدی خبر باندې سوق الله رب العزت یحیی الموتى چراجوندی کی مړو لرا مجردین نطفه نه ګور اول د مثال درګ د دین نطفه دا انسان پیدا کړ نو وای دا خدای په دې قدرت نه لري چې دا انسان په مړی ودی راجوندی کی مړ کو نه یو څه شکنه الله خود سره کنتم امواتا فاحیاکم الله وی تاسو د سره سوین او مارا ژوندۍ کړې او دلته خو بیا هم د ده څه ماده پرته ده په هوا کې خبرې سکول کېږي د ده د ګوتو نقشونه سکول دي د ده نور به دا څیزونه دا سکول شوي دي او هلته خو د سره هېڅ څیز نه و او خدای پاک پیدا کړ نو الله وی الیس ذلک بالقادر علی ان یحیی الموتى آیا الله په دې قدرت نه لري چې دا مړي دوباره راژوندي کړي نو تاسو ټول وایئ چې الله په قدرت لري الله په قدرت لري الله په قدرت لري الله رب العزت دې زموږ ایمان باندې استقامت راوړي